نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو عزتمندو قدرمندو کتونکو اوریدونکو او زما د عوامي نشر پاټه ډیرو غیرتمندو ورکرانو د پیښور ملګرو او بیا خصوصا د PK 70 71 او د NA 29 ډیرو ملګرو زما طرف نه د مینې ډک سلامونه قبول کړئ. ډېر ورځ وشوې ملګرو سره ملاقات نه په میډیا باندې په سوشل میډیا کې نه داسې نورو موقعو باندې شوي. د هغې لویه وجه دا وه چې د ستمبر نه د اپریل کې एक्सरसाइज के माता लग नेरो प्रॉब्लम डेवलप शो ब्यागे न पस माखल कार बम कोलो हले दली बम कोले इलाका के मले गंदे बम कोलो ब्यागो माता मलेरिया शवा आओ 5 महीना ऑफिसर आलम और माता अलामत दास उलगी दिल यरा माता चलता कोरोना वायरस लगी दिले जो कोर्ट लाड़म खबर जमूंगा का बच्चे डॉक्टर मुस्तफा कमालम रागले दे मेकने की माँ पूरा संग से जोर से जमा मात्र ड्राइवर मुनु मागी थे च माता कमरा बिया लखे लेकिन च द हालात दासी च माता दाखकार दा कोरोना दा आओ द बस किस्मत है ना जमा किश कम बच्चे दे एतजाज कमाल अगदम पा औरत बांधी उनका कोरोना वायरस शे हो. बहरहाल मूंगा आइसोलेशन इख्तियार को बिया माँ बच्चे तो विल कि बच्चे टेस्ट कुल पकार दे बिया पनो तारीख बांधी HMC के माँ टेस्ट को आगा टेस्ट पॉजिटिव रालू बिया नूर मूंगा इख्तियार शुरू को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टोलो मरगुरु पर दुआगानो बांधी दखपुलो तोरसरो पर दुआगानो खपुलो मशरानो पर दुआगानो बांधी अल्लाह ताला माल रोखियत राको जमा बचिलम रोखियत वरको उस मूंगा अब्रो टेस्ट को अगर टेस्ट अल्लाह ताला यो रकमो چې هغه نیگیټیو راغلو او هغه جراثیم الله پاک زموږ د وجود نه ختم کړي دي. زه ټول ناول د هغه الله پاک ځان ډېر زیات شکریه ادا کوم او ډېر مشکور یم چې زما غونډه کې ملنګ سړي باندې هغه رحم وکړو او مال یو نوی ژوند راکړو او شاید چې زما په دې دنیا باندې اوبه دانه وي او شاید چې الله تعالی مانه د دې حلقې د دې وطن د دې پاټه نورم خدمت د غریبانو اخلي نو ما الله تعالی صحت راکړو د الله تعالی ډېر زیات شکر دی ډېر زیات مطلب دی چې دا ټول ورځ او شپه د هغه عبادت کې تېره کړم نو د هغه شکر به زه ادا نه کړی شم. بهرحال کوشش به کوو ګرانو ملګرو روژه وه روژه میاشت ډېره زیاته عظمت والا میاشت ده د عزت والا میاشت ده او الله پاک د دې ثواب په خپله ورکوي او امید دی چې تاسو به ټولو خیر و جیم نیولي وي په دې کې به عبادات به هم کړي وي تلاوتونه هم شوي وي. زما هغه الله پاک نه دعا ده څنګه چې مونږ هم کړي دي په تلاوتونه په دې کې زما د الله پاک نه دا دعا ده چې انشاءالله الله پاک به د هغې کې په دې مبارکه میاشت کې به تاسو زموږ د ټولو مسلمانانو وروڼو د پښتنو به دا هر څه عبادات کا نفلی دی کاغه فرضي دی اب قبول کړی وي انشاءالله دا غي اجونه به مونږ ټول به راکې الله پاک دا مسلمانانو سره وعده کړی دا نو مبارک هم شه د فرض روزه چې په ډېر خیر باندې تیرېدو والا ده او نن د دې میاشتې اخري جمعه الوداع ده په دې کې مطلب دی چې د مونږ دا دعا ده چې الله پاک دې مونږ څومره عبادات په دې میاشت کې کړي وي الله دې قبول او منظور کړي الله تعالی دې مونږ له د هغې اجرونه راکی. ګرانو ملګرو اخترم یا خو سبا کې دیشي چوشیم یعنې د اتواب ورځ خو بلا شک و شبې انشاءالله اختر به وي په هغې هم زه خبرې کوم خو ټوله نه زما په دې غیر موجودګۍ کې چې کله د کور کې وم نو زمونږ په دې دوران کې ډېر ملګري ډېر د کلي د وطن خلک وفات شوي دي چې د هغې د وارثانو سره ما وقتا په وقتا په بیمارۍ کې هم په ټلیفون باندې رابطې کړي دي او هغې ته ما معذرت کړی دی الله دې هغې وبخي ورسره بیا چې کوم زیات دک ما ته چې ورسېدو
نو هغه د میا افتخار حسین د مشر ورور میا سریر چې هغه یو ډېر نیک سړی و او مونږ سره په ګنر لین کې سمودا اوسېدل او کله کله به په جومات کې سلام دعا به کېده الله دې هغه د خور سره وبخي الله دې د هغه جنتونه نصیب کړي او الله دې زمونږ میا افتخار چې کوم زمونږ د پارټۍ یو درنه ستنه ده الله دې هغه له صبر ورکړي او هغه خو رښتیا خبره غازي دی او دې پارټۍ دپاره د هغه کور دې پارټۍ لپاره ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي او بیا ورکې ما دام بیا په دغه باندې خبر شوم چې هغه ته مطلب به د دې بیمارۍ شکایت دی نو دا به مې دعا وي چې الله پاک دې هغه هم رخصت ورکړي زموږ د پارټۍ روح روان دی او انشاءالله امید دی چې الله پاک د دې بیمارۍ نه هغه له رخصت ورکړي د خیر سره خوشحالۍ سره ورسره زموږ بل ډېر محترم ډېر قابل احترام حاجي غلام احمد بلور صاحب چې کوم د هغې کور په دې پارټۍ دپاره د دې وطن دپاره د دې خورې دپاره د پښتنو خوشحالۍ دپاره کومې قربانۍ چې کړي دي نو اچا نه پټې نه دي په هغې کې به زه ډیټیل سره نه ځم اوس زه خبر شوی یم چې هغه ته هم د دې کرونا وایرس شکایت شوی دی د دې بیمارۍ نو الله پاک نه مې دعا ده چې الله پاک دې هغې له هم روغ صحت ورکړي د عزت سره او ډېر خیر سره او الله پاک دې د هغې ټول کور د دې بیمارۍ نه د دې وبا نه په امن کې او په حفاظت کې وساتي امین ګرانو ملګرو د بیمارۍ په اړه کې به زه دومره ووایم ګرانو اورېدونکو کتونکو چې دا یو ډېره خطرناکه بیماري ده په ما باندې او زما په بچي باندې تېره شوه په ژوند کې سړی د خپل کور نه د خپل بچي نه د خپل کور نه یو طرف ته شي دی ژوندی وي خو دی چا سره مطلب به دغه خبرې اترې نه شي کولی چا سره ناسته نه شي کولی د ده ډوډۍ ځان له شي نو لکه په ژوند باندې دی یو طرف ته شي او بیا د دې کوم وایرس دی کوم دا بیماري دی علاج هم نشته دی او دې علاج صرف دغه ایسولیشن دی او یو پیناډال ګولی او بس کل دي نو ما خو مطلب به چې دغه چونکې الله زما دغه بچی د ټولو ډاکټرانو سره لري موږ خو د هغه بس په دغه باندې به نګرانۍ لاندې به نو موږ خو بس هسپتال ته یو ځل ټسټ له تللو او بیا بل ورځ هسپتال ته لاړو چې ټسټ مو وکړو نو نور په دې دوران کې چا سره موږ کنسلټیشن نه کړی نه هسپتال ته تللی یو بس دغه مطلب چې کوم علاج و هغه علاج مطلب هغه بچي به کولو د هغې مطابق مونږ پوره پرهیز او احتیاط کړی دی ګرانو ملګرو د وینا مطلب به دا دی چې دې بیمارۍ ته به مونږ اسانه به نه وایو دا به ډېره مونږ لایټ به نه اخلو دا یو کرب نه انسان ته تیریږي او خاص کر چې بیا کوم سړی د 50 یا 55 یا شپېتو نه وړي نو هغه دپاره دا ډېره نور هم خطرناکه شي ځکه د سره لنګز د ده ټول مطلب دی سره مطلب خرابېږي نو څنګه چې پرون ما د ایمل خان دغه اورېده مطلب ویډیو نو هغه یو ډېره ښایسته خبره وکړه لکه زمونږ دا وطن خو ډېر غریب دی او نه زمونږ په دې هسپتالونو کې علاجونه شته دی هسپتالونه مخکې نه تباه شوي دي نه ډاکټرانو حفاظت شته دی نه ډاکټرانو سره هغه عالي او هغه مطلب انتظامات شته چې کوم نورو ملکونو کې ورکړي شوي دي د دې خو بغیر د الله د اصلي نه بل څه نشته دی خو ټول خبره دا ده چې موږ لا احتیاط او په هغې باندې هغه ډېره خبره وکړه چې یاره ټول اسان شي د احتیاط و چې هغه احتیاط موږ نه کوو نو موږ به څه کوو نو زما به دا ټولو ملګرو ته ټولو اورېدونکو ته دا خواست وي چې کم از کم مطلب به چې هر څه کوئ تاسو که کاروبار کوئ که تاسو مطلب لین دین کوئ کم از کم احتیاطي تدابیر اختیارول پکار دی ماسک اچول دي زما په ټیبل پروت دی دستانې اچول پکار دي دغسې لکه سماجي فاصله پکار ده نو بیا څه خبره نشته دی او دا که خدای مکه چاته ولګېده نو بیا ډېره زیات مشکلات به وي نو زما به دا تاسو خواست وي چې دا زموږ ملګري خاص کر مطلب ډېر لایټ دي نه اخلي ځکه چې نه هغه حفاظتونه د دې هسپتالونو کې شته نه هغه دغه شته دی او بیا هم لکه تاسو ګورئ چې زه اخبار اوچت کړم نو زمونږ په پښتونخوا کې دا ډېره تیزه روانه ده او بیا د دې د امواتو مطلب چې پرسنټیج هم ډېر زیات دی روزانه 9 تنان مطلب روزانه بنیاد باندې دا صرف په پېښور کې مري
او اوس مطلب تقریبا د 300 نه زیات شو او دا به زیاتېږي نو په کار دا چې د مونږه ټول پوی مرګري زما مطلب چې په ما باندې ذاتي تور باندې تیر شو ما باندې تیر شو نو ځکه دا سوال کوم تاسو ته که پتا تیر نه وي الله دې په چام تیر نه کی الله دې تاسو ټول روح جوړ آباد لري روح سمد لري خو بهرحال احتیاط پکار دی هیڅ پتن لګي دغه سي ما بم ویل چې د ما سیاتم ټیک دی ما بم دغه سي مطلب خبره مړي ژوندۍ به هر څه بم کول او خو شو بهرحال یو امتحان چې الله تعالی مونږه پاغه امتحان کې بری را کړل او تاسو هم زما د خاصم راځم ګلانو مرګرو د چونکه څنګه ما عرض وکړو چې نن د رمضان شریف اخیری جمعه ده جمعه الوداع ده سبا کې دې چې اختر شي که سبا نه وي نو بل ورځ خو شک پکې نشته دی نو څنګه چې زمونږ تو په شریکه ملي مشر اسفندیار ولی خان حکم وکړو د هغه هدایت دي چې دا اختر به مونږ ورکوټه ډېر په سادګۍ سره مونږ مناوو په ولی باغ چې کوم زمونږ د پښتنو ستر کور دی هلته به هېڅ قسم مطلب به تکلیف به نه وي او نه خلک نه ورکاون دي یا عہدهداران دي تکلیف کوي بیا هغې نه پس زمونږ سینیر مرکزي صدر محترم حیدر خان مطلب به خپل ویډیو وچلولو هغې هم د هغې په دغه کې خبره وکړه او بیا زمونږ ورته په شریکه صوبایي صدر جناب احمد ولی خان مطلب به ویډیو وچلوله او همدغه عوامو ته خپل ورکرانو ته خپل عہدهدارانو د پارټۍ ته سوال وکړو چې هر ځای کې زمونږ ورکر وي هر ځای کې زمونږ عہدهدار وي هغې ته دا خواست دی چې خپل اخترونه دي په خپل ځای باندې ډېره ساده طریقې سره په خپل کور کې تیر کې اجرو کې نه تیروي نو په دې سلسله کې زه دا خبره مخکې بوتلل غواړم زم اول د خپل طرف نه د خپلو بچو طرف نه د خپلې د وجې د ملګرو طرف نه د خپل د بډبېرې د تنظیمونو د طرف نه او د ټولو اورېدونکو کتونکو ته ایڈوانس اختر مبارکي ورکوم خپل مشر ملي ته اسفندیار ولی خان ته ورکوم چې مبارک هم شه او الله دې دا خوشحالي زموږ د ټولو په شریکه نصیب کړي الله دې بیا دا خوشحالي راولي په خیر سره زه خپل مرکزي صدر حیدر خان ته مبارکي ورکوم زه ایمل خان ته د هغې کابینې صوبایي مرګرو ته ورکوم ورسره د ټولو ضلعي چې کوم کابینې دي د پښتونخوا هغې ته هم زه ورکوم د بلوچستان مرګرو ته مبارکي ایډوانس ورکوم او خصوصا بیا د پېښور مرګرو ته او بیا وکیلانو صاحبانو ته بیا ورسره د پی کې 70-71 او بیا خپل ورور صلاح الدین مومند ایم پی ته هم مبارکي ورکوم او د NA29 او ټولو مرګرو ته مبارکباد ایډوانس ورکوم چې مبارک هم شه ورکوټه اختر مبارک هم شه روجې تراوی او الله دې بیا دا خوشحالی په خیر باندې راولي نو ټولو ته زما دا خواست دی چې تاسو زما ځای ته تاسو زما ځای ستاسو ځای دی دې کې شک نشته دا ستاسو کور دی ستاسو حجره ده هر پښتون ځای زموږ دغه دی تاسو ټولو ته خواست دی چې په اختر باندې تکلیف ونه کوي خپلو بچو سره اختر منو کوي او ګیر چاپېره کور مالک ته وګورئ ګوند خیال وساتئ چې آیا مطلب ستا د ګاونډي اختر څنګه دی ستا د ګاونډي چای روټۍ د هغه د بچو اختر څنګه دی نو ټول نه بهتره دا طریقه ده دا زموږ اسلامي طریقه هم ده دا پیغمبر علیه السلام طریقه هم ده او دا زموږ طریقه ده ټولو باندې نو زه به یو ځل بیا تاسو ته مطلب به چې په ایډوانس کې به اختر مبارکې تاسو ته ووایم چې زما طرف نه اختر مبارکه شه سره د سره سلامونو او انشاءالله بیا به د اختر نه پس دغسې رخصت وي انشاءالله نو بیا به د اختر چوټیانو نه پس به انشاءالله ټولو ملګرو سره به د احتیاطي تدابیرو سره به انشاءالله د پارټۍ سرګرمۍ به حال کوو که خیري ورسره به د پارټۍ د کمانډ مطابق چې څه انسټرکشنز وي د هیات د هغې مطابق به انشاءالله مونږ هغسې هلې ځلې بیا شروع کوو که خیري او علاقه کې به چې کومه ترقیاتي کارونه وي انشاءالله هغه هم شروع کوو که خیري او بیا به هلې ځلې به هغسې وي چې څنګه مطلب وي دعا به کوو بس ما ډېر ټایم ستاسو واخیستو اخر کې بیا یو ځل د ټولو اورېدونکو د ټولو ملګرو د ټولو د پارټۍ ملګرو د سری جنډې د ملګرو د فخر واغان باچا خان بابا د نظریاتو ملګرو ته د بیا په دواړو سره درود سلام ویم
اختر مبارکې ورکوم د روژې او تراویح مبارکې ورکوم او دا به مې دعا وي چې کومه زمونږ او بل رانه حاجي صاحب بادر خان حاجي صاحب رانه پاتې شو زمونږ حاجي بادر خان چې کومه زمونږ ایم پی صاحب دی هغه ته هم دا شکایت شوی دی او د هغه بچي ته هم شوی دی هغه له مې هم دعاګانې کړي دي او دعا ده چې الله دې هغه له هم روغ صحت ورکړي او الله دې د هغه دا بیماري مطلب به چې ختمه کړي او هغه له دې روغ صحت ورکړي ګرانو مننه ډېره مننه والسلام انشاءالله بیا ملاویږو ډېره مهرباني والسلام